أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. صدقت يا رب العالمين. مخکې تیر شو الله رب العزت فرمایل علمت نفس ما احضرت، دا انسان به پوه شي په هغه څه باندې چې ده څه حاضر کړي دي، د هغې علم به ورته راشي. اوس عمل ښه دی که بد دی دته خو پته ده، د هغه به دته معلومه شي. نن الله رب العزت بیا په هغه اولوالعظم څیزونو باندې قسم خوري. الله وایي فلا اقسم بالخنس. هسې خو داسې ووایه فلا حاجة الی القسم، د قسم ته حاجت هم نشته. الله قسم ته حاجت څه دی؟ خو تا ته ویې د دې هغه عظمت علوي درته د دې څیز ښیي. ورنه فلا حاجة الی القسم ومع ذلک اقسم. الله وایي سره د دې بیا هم درته قسم خورم چې قسم ته حاجت نشته، خو بیا هم درته قسم خورم. پس قسم خورم نو فلا اقسم، ای قسم خورم بالخنس، پس باندې بالخنس په هغه ستورو باندې چې واپس کیدونکي دي، چې واپس کیدونکي دي ستا هغه خپل ځای ته، یا چې واپس کیدونکي دي په هغه ستورو قسم خورم. الجوار نو الجاریتی فی مدارها، چې هغه په خپل مدار کې چلیږي هغه ستوري، یا خو په ځای ولاړ دي یا چې کم ګرځېږي، نو هغه ستوري چې الجوار چې الجاریتی فی مدارها، چې هغه چلیږي په خپل مدار کې. او الکنس هغه ستوري چې هغه واپس راځي خپل ځای ته، یا هغه ستوري چې کله راښکاره کېږي کله پټېږي، کله راښکاره کېږي کله پټېږي. نو ذکر دا ستورو دی خو مراد تې وحیم ده. ګوره الله رب العزت فرمایي چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه وحی راځي کله به ښکاره کېږي او کله به څه کېږي پټېږي، یعنې کله به دا وحی راځي او کله به څه وخت بند دی. نو الله رب العزت فرمایي فلا اقسم، بس قسم خورم بالخنس په هغه ستورو باندې چې هغه واپس کیدونکي دي، الجوار چې هغه چلیدونکي دي په خپل مدار کې، الکنس او چې څه دي چې راتلونکي دي، الکنس العادیة الی مکانها، چې خپل هغه ستوري چې خپل ځای ته راتلونکي دي. بیا الله وایي واللیل، او قسم خورم په شپه باندې اذا اسعس، اذا ادبرها، چې کله دا شپه شا کی دا چې روانه شي ختمیږي، نو په دې شپه باندې می قسم دی. الله وی والصبح، او په سبا باندې اذا تنفس، په هغه وخت کې چې دا ساه واخلي. الله رب العزت فرمایي ای په سحر می قسم دی، اذا تنفس کله چې ساه واخلي، ای اذا تظهر کله چې دا راښکاره شي دا سحر، نو د هر څیز تیاره ختم کی. نو تک شان د کفر دا تیاره ده، که کلمم اووی نو سبا به در باندې راشي، رڼایي به گویا سام واغشتله، بدن بم را ژوندی شي، رڼا به درته وښکاري. هغه کلمه د څه ده؟ کلمه د توحید ده، د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو بار بار ورد کول غواړي، اسیم ذکر کوي. الله دې راله توفیق راکړي او د اتوار پر ورځ موږ لږ معمولی زیات ذکر کوو، نو کلم کېږي بیا راخېږي پره. واللیل اذا عسعس، او قسم دی وي په هغه شپه باندې اذا عسعس اذا ادبرها، کله چې دا شاکی یعنی چې تیریږي تیره شي. والصبح، او په سبا باندې په سحر باندې اذا تنفس کله چې ساه واخلي. انه چې یقینا دا قرآن پاک لقول، دا وحی دا رسول دا قاصد کریم معززه، الګه دا خپل خبرې نه دی، قاصد دی. یقینا دا وحی دا گفت دی، دا ویل دی، خو دا هغه قاصد چې هغه څه شي دی معززه دی. هغه څوک دی؟ جبرائیل امین دی. څوک دی؟ جبرائیل امین دی. وحی چاته راوړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. الله صفات بیانوي. الله وی ذی قوت،
قوت والا دی سوالا دی قوت دون قوت والا دی چې یو د وزر لګی سه یو قوم ته لاندې واصل ازمکې د والله په هغه معمولی سه دومره اوچت کړ چې د اسمان نه پړ مخې را گزار نو ذی قوت خاوند قوت دی عند عند الله فنزد الله تعالی ذل عرش یاداسی و عند مقرب دی ذل عرش فنزد خاوند عرش مکین ذو مکانتن و مرتبتن او سوالا دی مرتبه والا دی او مکان والا دی صحیح شو نو الله رب العزت صفات بیانوي چې دا جبرائیل امین چې دا قوت والا دی او پنځ د الله تعالی چې د عرش والا دی یعنی د عرش سره د مکینون مکان دی عزت د عرش د خاون سره د څه شي دی مکان او مرتبه را بیا الله بل صفات بیانوي الله وی مطواعن د تابعداري کړې شوې ده څه کړې شوې ده تابعداري کړې شوې ده نو سم صيغه د اسم ظرف ته سم صيغه ده اسم ظرف ته الله وی تابعداري کړې ده شوې ده سم پس کې په اسمانونو کې امینن چې څه شي دي امانتدارم دي ها داسې نه دي چې په وحي کې خیانت کوي په وحي کې خیانت نه کوي څه شي دي اما امین دي امانتدار دي ها وما صاحبكم اس الله رب العزت هغه شخصیت څوک ته چې زمکې ته را لېږلې دي هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې کومه واسطه ده په منځ کې وحي راوړي د هغه امانتداري خو ذکر کړه اوس د خلکو ته وایي ګوره چې دا کم صاحب مې در لېږلی دی نو وما صاحبكم وما صاحبكم بمجنون الله رب العزت فرمایي ستاسو دا کم ملګری چې دی دا ګوره لیونی نه دی ځان نه دا خبرې مه کوئ ولقد رآه یقینا د لیدلی دی رآه ای رأت د لیدلی دی د جبریل امین علیه السلام لرا بالافق المبین هغه افق ظاهر د آسمان کې پایلی دی نو دوه پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل امین په خپل اصلي شکل باندې لیدلی دی یو پیر وړومبنی وحي او یو پیره په سدرة المنتهى کې خبره مخکې تفصیلي ذکر شوې وما هو او ندی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الغیب په غیب باندې بضوانین شوم په غیب باندې شوم نه دی نو لکه موږ ځکه وایي زواد مو وایه چې دلته زوادو کې وې بیا به معنی بل خولل شي بل څه به ترې جوړ شي وما هو علی الغیب او بیا دا انباء الغیب ده طلبه پې پوهېږه نه انباء الغیب وما هو علی الغیب او نه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب باندې په خبر د غیب باندې بضوانین شوم وما هو بقول شیطان الرجیم ونه دی دا قرآن پاک دا وینا ایو شیطان رټلی شوی فاین تذهبون بیا کم خواځ بیا ولې حق لار کم طرف ته روانې کم طرف ته ځي ان هو ندی دا قرآن پاک الا ذکر مگر نصیحت للعالمین د تمام عالم دپاره لمن شاء منکم د چا چې خوښوي ستاسو نه ان یستقیم نو ان یذهب مستقیما الی الله د چا چې ستاسو نه خوښوي چې سمه لار ونیسي الله جانب ته الله طرف ته سم روان شي وما تشاءون وما تستطيعون تاسو طاقت نه لرئ الا ان یشاء الله مگر هغه چې غواړي الله رب العزت رب العالمین چې رب د عالم دی چې رب د عالم دی نو خلاصه د صورت دا چې بار احوالو او بیا د کشان یو شپږ نفحت اولا والا او شپږ چې نفح ثانیه والا او بیا چې دی ورپسې شو بیا نمونه وا بیا چې